بسم الله الرحمن الرحیم څه ویلي وو اکسس و پرون درس خو مشکل نشته بیخي تر کوم ځای پورې ویلی وو تر ټیبل اگزامپل او تر ټو نمبر هم ویلی وو که نه ټیکسټ پراپرټي مې ویلې وه پرون هم لکه ټو نمبر پراپرټي ویلې وه صحیح نیم شو جاب شو صحیح هر فیلډ ګوره خپله پراپرټي لري ښه دلته صحیح ده دا ګوره ټیکسټ شو ټیکسټ خپله پراپرټي ده ټیکسټ دلته څه لیکلي ګوره 255 سایز مطلب دا د یو حروف نه واخل تر 255 حروفو پورې دا سپورټ کولی شي صحیح اوس ته فار ایگزامپل نوی رول جوړوي ته چې 10 حروفو نه زیات نشي دلته ګوره کلیک کا یس ته نیم کې اوس 10 ورډز لیکه د 10 هغه نه به وروستو دا بیا کرکټر نه به وروستو دا نه لیکلی مطلب د دې ریسټرکشن شو صحیح ده هر څومره ورکولی شي تر 255 پورې دلته ته لګولی شي صحیح خو لاست چې څومره 245 نارمل دی بل فارمیټ دی فارمیټ کې ګوره هېڅ نشته د دې خپله کوډ جوړولی شي فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا 1 په پاس یو ساین دی دا ساین به واچوې صحیح هلته به څه واخلې مطلب ریډ ولیکه نو صرف په همدغه یو فیلډ کې به ستا ډیټا سره کم لیکلی کېږي ریډ به لیکلی کېږي ګوره زه لیکم لکه علي صحیح نور کې ګوره بلیک دی صحیح شو فار ایگزامپل ګوره څه چې لیکي هغه به څه وي ریډ کلر کې به صحیح یا ستا قانون دی ته صرف او صرف دلته څه لیکي کیپیټلایز لیکي ټول صحیح شو سمال نه لیکي نو بیا دلته راشه دې خوا څه واخله کیپیټل ساین واچو ګریټر صحیح اوس که ستا د کیبورډ نه کیپس لاک آن یو که آف وي هېڅ مسله نشته دا په خپله کیپیټل کېږي ګوره سمال مې ولیکه انټر که څه شو کیپیټل ته کنورټ شو صحیح که یا ستا ډیټابیس کې دا رول چې ټول حروف باید چې سمال شي نو دا ساین چینج کړه دا چېرته واړوه لیس دین ته کلیک که یس دا ګوره دا به لیس دین کې پروت وي که زه اوس ګوره دلته کیپیټل ورډز لیکم چاته کنورټ کېږي سمال ته کنورټ کېږي پوه شو مطلب باندې که وایي چې نه سمال دی مې بلیک دی مې نو بیا د ریډ منځ کې څه ولیکه بلیک وایي که اکثر چې دلته ریډ بلیک استعمالېږي صحیح دلته هغه که بلیک که صحیح ده که نه دې نه پس انپوټ ماسک دی انپوټ ماسک کې فار ایگزامپل دلته راځم مطلب ما هلته لیکلی دی چې امپلای کوډ صحیح امپلای کوډ مې لیکلی امپلای پاسورډ مې لیکلی هر څه چې ما لیکلی دي صحیح ده نو ګوره که اوس دلته کلیک کړم او دلته کې امپلای پاسورډ لیکم نو دا خو معلومیږي که نه د امپلای پاسورډ خو هر څوک پټولی شي صحیح ده که نه زه غواړم چې دغه امپلای پاسورډ چاته معلوم نه شي صحیح نو دې دپاره زه انپوټ ماسک کې ورته هغه لګولی شم پاسورډ PASSWORD ته داسې شی دی ایز ا پاسورډ ماته شو که صحیح کلیک کا یس راشه وګوره ته څومره ډیټا لیکي دا به څه شو کېږي ایز ا پاسورډ به دا شو کېږي پوه شو مطلب باندې صحیح بل انپوټ ماسک کې ته دا هم کولی شي ته 15 ځله څه ورکړي کوېشن مارک ورکړي یا 6 ځلې ورکړه یا 7 ځلې ورکړه دې نه مطلب دا دی چې دومره کرکټره پورې به دا ایکسپشن کوي دې نه به زیات نه کوي صحیح شو یا ته ورته چې دلته د ایګزیکټ کرکټر ایکسپشن کېږي فار ایگزامپل ایل ورکړه څومره ځلې ورته 15 کرکټرو نه زیات دلته نه اخلي پاسورډ لکه 1 2 3 4 5 صحیح 15 ځلې څه ولګوه ایل دلته ولګوه یس اوس ګوره دلته ته لیکه زه مطلب 15 نه لیکم 3 کرکټرز لیکم نو ګوره ما نه پرېږدي ما ته څه وایي ستا کرکټر چې دی کم دی صحیح که زه ګوره فل کوم نو بیا ما لاندې پرېږدي پوه شو مطلب باندې صحیح بل انپوټ ماسک کې ته دا کار هم کولی شي فار ایگزامپل تا ته راشي څه شی موبایل نمبر صحیح ده که نه موبایل نمبر تا ته راشي کلیک کا اوس ګوره زه موبایل نمبر لیکم هلته لکه 07860960074 صحیح انټر کا دا ګوره څه وشو موبایل نمبر یې واخیسته خو ما ته هغه سټایل او فارمیټ کې نه ښکاري چې دا مطلب موبایل نمبر یي صحیح زه ورته هم دې ته د ریل فارمیټ ورکړي چې خلک یې صحیح وپېژني راشه انپوټ ماسک ته صحیح دلته فار ایگزامپل بریکټ واچوه صحیح ده ورته هم څو ایسي موبایل یې 10 ایسي که نه ټوټل صحیح ده 1 2 3 4 د 1 ایسه کې بیا بریکټ ورته هم بیا صحیح بریکټ ته هغه واچوه
درې دی بیا بریکټ او بیا دی درې بیا ټوټل 10 شو صحیح شو ګوره رن یس اوس ګوره دلته موبایل نمبر لیکه هغه سټایل کې به راځي پوه شوې خو دا بیا کم ایکسپټ کوي نه صحیح شو ایګزیکټ هغه 10 کرکټر مطلب تا سره څوک هغه هم نشي کولی چې کم نمبر درکړي فکس ایګزیکټ هماغه نمبر به اخلي پوه شو مطلب باندې صحیح ښه نیکسټ ایزي کې څه شی داسې هم ته کولی شي چې ته براکټ واچې څلور ځله څه ولیکې ا صحیح بیا څلور کرکټر بیا درې کرکټر او بیا درې کرکټر صحیح شو فار ایگزامپل کم کمپنی دا ورته یم اتصالات صحیح دلته ته ورته ورډ هم لیکلی شي ګوره ای ټي ای صحیح دلته کې نمبر یې ولیکل پوه شولې دا وګوره صحیح کم یو دی فار ایگزامپل شارټ نیم یې لیکه روشن دی صحیح دلته راشه دې ته هغه لیکلی شي پوه شو مطلب باندې دا ولې څه شو یو دانه کم دی دا ګوره روشن کې یو دانه کم دی وینې هماغه فارمیټ به تا ته راځي پوه شو مطلب باندې صحیح پوه شو مطلب باندې که نه نو دې طریقې سره موږ څه لګولی شو د انپوټ ماسک نه دغه کوډس لګولی شو په یو فیلډ باندې صحیح دې علاوه موږ سره کیپشن دی کیپشن پرونه ما تاسو ته ویلی و صحیح ده که نه مطلب دا صرف د فیلډ نوم بدلی صحیح لکه موبایل نمبر موبایل ځینې کې زه لیکم څه شی سیل صحیح ګوره پاس به د فیلډ کې څه لیکلی شوي سیل خو د دې اوریجنل نوم به څه شی موبایل نمبر وي صحیح ښه نیکسټ تا سره دلته چې ډیفالټ ویلیو ډیفالټ ویلیو ګوره داسې هم کېږي لکه دا نیم دی زه ورته یم هر نیم سره زه لیکم څه شی میسټر یا میسز صحیح ده کلیک کا ګوره سیو او تا سره میسج لیکلو ضرورت نشته دی تاسو به صرف ډاټ ورکوه نوم لیکه ډاټ ورکوه نوم لیکه پوه شوې داسې هم لیکلی زه ورته یم دغه فیلډ کې زه لیکم فار ایگزامپل د اسانۍ دپاره چې ورته یم چې انټر امپلای نیم صحیح ده که نه کلیک کا اوس څوک پوهېږي نه هغه ته به هلته وایي چې انټر امپلای نیم صحیح که هغه دا فیلډ ډکوي نو ګوره لاندې فیلډ کې اوس لیکي مطلب دا ډیټیل به دې سره روان وي چې دلته دا نوم ورکړه دا نوم ورکړه دا نوم ورکړه صحیح غواړي دلته ډیټ اینډ ټایم ورکړي دلته کلیک کا دا ورته څه ولکه مساوي ناو صحیح ناو انټر کلیک کا ګوره یس صرف دغه ډیټ اینډ ټایم کرنټ د کمپیوټر کوم ډیټ اینډ ټایم چې هغه ته به معلومیږي لاندې چې دا فیلډ دا فیلډ دا فیلډ پلس دا فیلډ ریکوایر دی صحیح شو دې نه پس ته داسې هم کولی شي فار ایگزامپل مساوي ټایم صرف ټایم ولیکي صحیح کلیک کا ګوره یس صرف څه راځي ټایم راځي صحیح شو صرف ډیټ هم ته اچولی شي فار ایگزامپل هره ورځ ډیټ باندې انټري کې صحیح شو دلته راشه ته ډیټس باندې هم انټري کولی شي لکه هلته زه لیکم څه شی ډیټ صحیح زه غواړم چې دغه ډیټ فار ایگزامپل هره ورځ په خپله دې بدلیږي صحیح ده دلته راشه ډیټ اینډ ټایم پراپرټي واخلئ ګوره دلته هم شته موږ سره ډیفالټ ویل دلته څه ولیکه از ایکول ډیټ صحیح ډیټ دې واچوه اوس تا ته د ډیټ لیکلو ضرورت هېڅ شته دی نه ته صرف انټري کوه ډیټ به هلته په خپله کوډ کېږي دا ګوره ډیټ شته که نه شته صرف انټري کوم دا ګوره ډیټ په خپله لیکلی کېږي اوس سبا شو صحیح شو تاریخ چینج شو نو دا انټري خو وشوله الریډي نو بیا به نور انټري کېږي تا سره مطلب تاریخ نن څه شی 5 دی که سبا 6 دی نو په خپله به هغه تاریخ څه کېږي بدلیږي صحیح شو ګوره کرنټ اګزامپل زه تاسو ته دې در کوم دلته راشه زه لیکم ګوره مساوي ناو صحیح شو ناو مې ولیکه که نه ګوره دا ماته د سیکنډ حساب راکوي دلته صحیح شو څومره دی 50 سیکنډه دي که نه ګوره زه دلته انټري کوم څو شو 9:50 ګوره 40 مطلب دا کس په دومره بجو باندې دفتر ته انټر شوی دی
د هغه ډیټ اینډ ټایم په خپله څه کېږي قید کېږي دلته صحیح شو نو ناو موږ سره دا کار کیا ډیفالټ ویلیو موږ سره دا وظیفه دغه کوي صحیح شو بل موږ سره څه شی دی ویلیډیشن دی ویلیډیشن به تاسو په ایکسل کې ویلی صحیح شو ډیټا مینو کې کمانډ او ډیټا ویلیډیشن په نوم صحیح شو ویلیډیشن رولز ته وایي صحیح زه ورته فار ایگزامپل ته امپلایي ورکوم جاب زه ورته فار ایگزامپل ما سره هلته کې ویلیډیشن کې مه پرېږده څوک ناٹ ډرایور مه ایکسپټ کوه دلته صحیح شو که بیا هم څوک یې ورکړي نو هغه ته یو میسج ورکړه ورته چې پلیز select correct job صحیح اوس ګوره کلیک کا یس دلته فار ایگزامپل لیکم ډرایور ما ته ډایرکټ څه راکوي میسج راکوي چې پلیز سلیکټ د کریکټ جاب صحیح نو نه مې پرېږدي دلته زه ورته داسې ویلی شم چې فار ایگزامپل دغه اداره کې ما سره څوک دي 2 کسه مه پرېږده صحیح شو ناٹ ډرایور صحیح شو اینډ ټیچر 2 کسه هلته مه پرېږده صحیح شو یا فار ایگزامپل صرف څه پرېږده ډرایور پرېږده صحیح ده یا ورته داسې ویلی شم چې مطلب ان کا څو کسه پرېږده ګوره ان بیا براکټ واچوه ورته فار ایگزامپل ډرایور ته اجازه ورکړه چې دلته انټري وکړي ټیچر ته اجازه ورکړه چې انټري وکړي ورکر ته اجازه ورکړه صحیح شو اور انجینر ته اجازه ورکړه نو دې نه علاوه نور ته اجازه مه ورکوه چې دلته کار وکړي یس وایي الریډي شته دی یو خو نشته څه شو جاب صحیح اوس ګوره فار ایگزامپل ډرایور لیکم اجازه شته که نشته ډاکټر لیکم دې ته اجازه نشته پوه شو مطلب ډاکټر ته اجازه ته نشي ورکولی صحیح نو دې طریقې سره ته فیلډ لګولی شي دلته صحیح ده مشکل خو نشته دې ځای کې بل موږ سره دی ریکوایر څه ته وایي ګوره دلته لیکم فار ایگزامپل زه وایم چې دا جاب به مسټي خامخا به وي ریکوایر یې یس که صحیح سیف اوکې یس ډیلیټ صحیح شو اوس دغه کس دی فار ایگزامپل زه نوم لیکم احمد یې نوم دی صحیح فادر نیم یې ولی دی دا جاب نه کوي دا ډایرکټ دلته څه ورکوي کوډ ورکوي دا ګوره ما ته څه وایي لاندې څه راځي ما ته یو مسټ انټر ویلیو ان د ټیبل 1 ډاټ جاب فیلډ وایي دې کې خامخا ته به ویلیو څه کې لګې صحیح شو که تا ویلیو ونه لګوله تا مخکې نه پرېږدي پوه شوې ته ګوره زه ویلیو لګوم بیا مخکې څه کوي پرېږدي پوه شو مطلب باندې صحیح مطلب ریکوایر خامخا وایي صحیح دا ګوره وخت هم پکارېږي مطلب تاسو دلته کې انټري کوئ بل ټیبل واخله فار ایگزامپل نیم دی پروګرام دی فیس دی زه ورته فیس دی څه شی ریکوایر دی ضرورت دی صحیح شو یس کا سیف ټیبل 1 نو پرایمري فار ایگزامپل دلته وایم چې علي صحیح شو پروګرام یې ورډ دی وایي دا فیس مه ورکوه لاندې راشه تا ته څه وایي وایي اجازه نشته وایي تا اول دا ځای فیل که هغه نه پس لاندې راتلی شي پوه شو په خبره صحیح داسې هم کولی شي ګوره ټریک مطلب احمد پروګرام ورډ دی صحیح ده دلته هغه سپیس وخي نو چې کله سپیس وخي بیا هم لاندې راځي سپیس په خپله یو ویلیو د 0 دی صحیح شو نو ګوره هلته بیا هم پرېښود زه ورته وایم دا ویلیو ته مې اجازه مه ورکوه چې څوک سپیس هم وخي هغه ته مې اجازه مه ورکوه نو بیا ګوره لاندې څه لیکلی الاو 0 لینت الاو 0 لینت بیا څه که نو یم 0 لینت ته اجازه مه ورکوه هلته الاو شوی او اجازه ورته وه فار ایگزامپل زه ګوره لیکم احمد پروګرام بورډ هغه وایي دا خو نه پوهېږي زه به سپیس ورکړم صحیح ده سپیس څنګه لګوي نو بیا لاندې دا نه پرېږدي دې ته وایي نه ته سپیس هم نشي لګولی ته به خامخا ویلي به دلته څه کې انټر کوې به نو بیا به ته لاندې راتلی شي پوه شو په خبره باندې صحیح ته ویلیو انټر کوم نو بیا زه لاندې انټر کېدلی شم دې طریقې سره موږ دا پراپرټي لګولی صحیح دا بیرته نو که دا بیرته څه که یس که بل دلته څه دی انډیکسز انډیکس څه لیکلي ګورئ یس ډوپلیکیټ اوکې نو ډوپلیکیټ صحیح نو که نو یې نو خو ډوپلیکیټ خامخا نه ایکسپټ کوي صحیح شو یس اوکې هم ډوپلیکیټ ایکسپټ کوي او یس نو ډوپلیکیټ هم ایکسپټ کوي دا که زه چېرته واخلم
صحیح ده هم خو دویمه ویلیو دلته انټر کیږي خو دا ویلیو ته څه کوي ترتیب کې کوي صحیح دا خو ډوپلیکیټ نه اخلي او دا چې بې ترتیبه تاته ویلیو اچي صحیح فور ایگزامپل ګور دی ډوپلیکیټ اوکې یس کم فیلډ کې ما لګولی دلته ولګوم نیم کې صحیح indexes yes duplicate okay for example go to likam zabi 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 likam wali likam asad likam ahmad likam karim likam او سلیم likam صحیح ده که ګوره زه ورته یم چې څه وکوس yes no duplicate صحیح رن کا اوکې کا اول سر کې څوک اول سر کې زبی ما لیکلی ګوره زبی چېرته راغی لاندې راغی مطلب ویلیو تا ته څه کوي اسنډینګ کوي ترتیب کې کوي پوه شو خو هغه بل چې و نو هغه به ویلیو نه دغه کوي اسنډینګ کوي پوه شوې اوس ګوره ما یو ځل احمد لیکلی که نه زه بیا لیکم AHAMAD MD دی انټر که ګوره ما ته څه وایي په ټیبل کې څه راغله ډوپلیکیټ ویلیو انټر شوه صحیح شو دغه فیلډ کې دوباره هغه نوم نه پرېږدي چې د مخکې نه دلته داخل شو صحیح ګوره نه پرېږدي که زه ورته یم چې دا ایسته که ګوره بیا ما لاندې پرېږدي صحیح شو او که زه ورته یم چې نو یس ډوپلیکیټ اوکې او ډوپلیکیټ قبلوه یس که ګوره سیف هلته ته انټري کوه ګوره زه بیا لیکم زبي هېڅ خبره نشته که زه بیا لیکم زبي نو هېڅ خبره تا سره نشته پوه شو مطلب باندې صحیح نیکسټ ګوره تاسو دلته څه شی دی یونیکوډ کمپریشن کمپریشن څه ته وایي کمولو ته وایي صحیح دلته څومره کرکټر دي 255 دي که نه کېدلی زه یو نوم ولیکم څلور دغه حروفه صحیح شو نو څومره حروف زما ضایع شو 251 حروف زما څه شو ضایع شو په ډیټابیس کې دغه 251 حروف دا څه کوي کمپریس کوي سایز یې کموي درته پوه شوې ورته کمپریشن یس که ګوره سایز یې کمی که نو که نو بیا دا که چېرته ته نو کړې نو ته که 3 حروف هم لیکې 4 هم لیکې نو ځای به په فیلډ کې څومره راځي په ډیټابیس کې د 255 ته به ځای هغه پرېږدي صحیح دا همیشه ساتئ یس ساتئ ډیټابیس به هم لږ شانتې لایټ وي پوه شوې دومره هیوي ډیټابیس باندې صحیح بل آیمي موډ دی که تاسو کتلی دی موبایلونو وغیره کې آیمي نمبرز راځي شاته سیریل نمبر ورکوي پوه شوې آیمي نمبر صحیح که ته هغسې بارکوډ استعمالی دلته ته آیمي نمبر باندې کار کولی شي پوه شئ وایي د کومې ژبې آیمي نمبر دی الفا نیومیریک دی دا خپل خپل ماډلز لري هر نمبر صحیح دې نه ورته هغه به انتخابولی زه ورته یم آیمي باندې زما کنټرول فعلحال نشته دی دا دې نه نن ورکړه صحیح شو آیمي سینټنس هم همداسې دی خپل خپل سینټنس لري پرولر کلاس دی پریډیټ کلاس دی کنورسیشن دی نن دی زه ورته یم دا ډیوایس هم فعلحال ما سره اویلیبل نه دی صحیح که اویلیبل دیز نه ورته ورکولی شي ښه خپل نومونه لري آیمي موډز بل ټیکس دی سمارټ ټیکس چې دی دا سمارټ خو پیژنې صحیح شو هوښیار ته وایي صحیح شو ټیکس چې دی څه ته وایي نښې ته وایي صحیح ده اوس ګوره دغه نیم دی دغه نیم ته زه څه لګوم یو سمارټ ټیکس لګوم زه ورته یم دا پرسن نیم دی وایي که دا پرسن نیم وي نو دې ته ته صرف څه کولی شي ایمیل ورسینډ کولی شي صحیح که زه ورته یم دا فاینانسل سیمبل دی ګوره وی سټاک کوارټ امیسن منی سینټرل دغه کمپنیانو کې دی کې ته دې سره کار کولی زه ورته یم دا پرسن نیم دی صحیح شو ګوره اوکې که صحیح ده رن یې که یس نو ګوره زه کله دلته لیکم علي نو ګوره دلته به یو نښه را پیدا شي نو ته وایي سمارټ ټیکس که زه دې نښه کلیک کوم وایي علي ته څه ور ولېږه ایمیل ورسره صحیح شو نو څنګه چې زه سینډ میل باندې کلیک کوم نو علي ته به څه ورځي د آوټلوک طرف نه به ایمیل دې ته سینډ کېږي صحیح شو پوه شو مطلب باندې دې طریقې سره موږ څه استعمالولی شو د ټیکس پراپرټي استعمالولی شو صحیح مخکې ځو ښه د ټیکس نه پس موږ سره بیا څه شی دی میمو دی صحیح شو میمو کې هم زه حروف ورډز لیکلی شم کرکټر لیکلی شم اور په ټیکس کې هم لیکلی شم صحیح ده که نه نو دې دواړو پراپرټي سیم ده دې کې څه کار نشته دی پوه شوې دې کې صرف دغه یو کمانډ چینج شوی پلان ټیکس صحیح وی پلان ټیکس لیکي که ریس ټیکس لیکي ریس ټیکس هماغه اوریجنل فارمیټ دی پلان ټیکس چې دا د نوټ پیډ او د ورډ پیډ ټیکس دی ښه هماغه دومره فرق نشته سیم کار دی تقریبا پوه شوې صحیح او دې نه علاوه بل موږ سره پراپرټي ده د نمبر صحیح ګوره نمبر پراپرټي واخله نمبر کې فار ایگزامپل لانګ انټیجر دی صحیح شو
بیا دې کې موږ سره ګوره بایټ دی سنګل دی ډبل دی ریپلیکنټ دی ډیسیمل دی څنګه چې موږ هغه ویلی او که نه ټیکس کې څومره کریکټر قبل 255 که نه همداسې چې دی په دې هر یو بایټ او دې کې خپل خپل کریکټر سپورټډ شته دی دلته صحیح اوس ګوره زه بایټ اخلم یو بایټ مساوي د څومره دی 255 کریکټرو دی ښه پوه شوې اوس که زه یو نمبر لیکم 255 زه بس اخلم بایټ ګوره زه لیکم 2.5 دا اکسپټیبل دی صحیح 254 دا اکسپټیبل دی 255 اکسپټیبل دی 255 وی دا ویلیو چې تا ورکړه دا ګریټر ده زیاته ده د کوم ځای نه د ستا د ریکوایر فیل نه چې کوم فیل تا اخیستی صحیح داسې ګوره موږ سره مختلف لانګ انټیجر دی سنګل دی خو چې زیاتتر استعمالیږي کم یو استعمالیږي لانګ انټیجر صحیح شو دا ډېره زیاته ویلیو اکسپټیبل کوي ګوره یونټ 10 100,000 10 lakh 10 lakh crore 10 crore ارب تر اربه پورې دا ویلیو څه کوي اکسپټ کوي به د ارب نه چې مخکې ځه چې تر کوم ځای پورې دا کې دا ګوره دا 1 ارب شو 10 ارب دا ګوره 1 ارب پورې ویلیو سپورټ کوي پوه شو مطلب باندې صحیح لکه ستا دومره دغه شته دی صحیح دلته درته هیلپ درکوي چې دومره پورې ویلیو ته دې کې څه کولی شي سپورټ کولی شي صحیح ده دا ګوره دلته ټول شته دی سمه ده لانګ انټیجر صحیح بل فارمیټ دی فارمیټ ګوره هماغه خبره ده چې ته کم کرنسي کې کار کوې صحیح مطلب کرنسی کې ډالر کې کار کوي یورو کې کار کوي فکس سټینډرډ پرسنټ ساینټیفک کم ایسه باندې ته کار زه ورته فار ایگزامپل ډالرز کې کار کوم صحیح ده ګوره کلیک کا نو ستا ټوله ویلیو به چېرته واوړي ډالرز ته به واوړي چې هغه جوړېږي کرنسي نه جوړو صحیح شو پوه شو مطلب باندې صحیح بل ډیسیمل دی ډیسیمل هم دلته اوس په کرنسي کې ویم نمبر نه پس کرنسي راځي ښه انپوټ ماسک هم هغه زړه خبره ده صحیح ده کیپشن ډیفالټ ویلیو فار ایگزامپل زه ورته وایم دلته فیسونه دي څومره نه دي زیات دي ګریټر دین 900 دغه نه کم فیس ته مه اخله صحیح شو که بیا هم څوک انټر کوي نو ته څه ورکړه ښه دا خو ډیفالټ ویلیو کې داسې هم دی فار ایگزامپل زما ارګنایزیشن یو قانون دی صحیح شو څومره قانون دی چې د هر سټوډنټ نه څومره فیس اخلم 1500 صحیح شو دې نه زیات فیس دی کم یا زیات د چا نه اخلم نو ګوره سره پینټري کوه فیس به څومره وي 1500 به په خپله ورسره څنګ کې کوډ کېږي صحیح نیکسټ ډیفالټ ویلیو د ویلیډیشن رول دی صحیح شو ویلیډیشن کې ګوره ما خبر زه ورته یم فیس اخله چې زیات یې څومره نه تر 15 دې نه کم مه اخله که څوک انټر کړي ورته پلیز انټر کریکټ فیس please enter correct fee صحیح ګوره کلیک کا yes اوس ګوره فار ایگزامپل زه فیس ورکوم څومره 1400 ماته څه وایي که زه ورکوم ګوره 1499 او که زه 15 ورکوم دا به اخلي اخلي به که نه اخلي دا به نه اخلي ګریټر مې ویلی که 1 روپۍ هم دې نه زیاته شي نو بیا به هغه اخلي پوه شو مطلب باندې که ته غواړې چې مطلب 500 ایگزیکټ شي نو بیا 499 باندې 1499 باندې هغه کلوز که پوه شوې داسې هم ورکولی شي بټوین دی فیس بټوین درمیان کې دی صحیح شو 15 نه واخله تر اینډ 2000 پورې دی صحیح شو اور دې نه علاوه صحیح شو د 2500 نه بیا شروع کېږي تر فار ایگزامپل 3500 پورې دی اور بیا ولیکه صحیح شو بټوین ته ما بټوین واچوه بټوین اچوئ صحیح ده بټوین چې بټوین مخکې ځای اور څومره چې ویلیډیشن تاسو دلته څه کولی شئ لګولی شئ بیا ښه نور لاندې فیلډونه لږ مخکې تاسو ریپیټ کوم هغه سیم فیلډونه دي صحیح شو دې کې صرف الاینمنټ فرق دی الاینمنټ چېرته لګی سنټر کې لګی لیفټ لګی رایټ لګی کوم په ډول لګی صحیح دې سره ریلیټډ موږ سره کرنسي فیلډ دی دا ګوره کوم فیلډ دی موږ سره کرنسي ډیټ اینډ ټایم وایو صحیح شو کرنسي نو کرنسي ګوره بیا دلته کرنسي لګولی شم کومه کرنسي لګوي ډالر اخلي یورو اخلي پاونډ اخلي څه شی اخلي زه ورته یم ډالر اخلم وی ډیسیمل څومره یې اخر کې اشاریه زه ورته یم 2 ډیسیمل ځي صحیح کلیک کا ګوره یس
سیف دلته فار ایگزامپل انټري کوه اخر کې ګوره 2 ډیسیملز صحیح شو اوس فار ایگزامپل زه په خپله ډیفالټ جوړوم نو دلته مې ورکولی شم کرنسي لکه زه ورته زه افغانۍ جوړوم هیش AF صحیح اوس ګوره انټري کوه اوس افغانۍ ورپسې آخر کې دي که نه صحیح ده ورته یم افغانۍ دې خوا سر ته راځي نو اول AF ولیکه بیا هیش ولیکه دا خبره سرچپه که صحیح شو اول څه ولیکه AF او بیا هیش ولیکه صحیح سیف یس دا ګوره زه لیکم منفي منفي کې تا ته فرق معلومیږي صرف منفي نشان راځي ورته یم نه داسې مه کوه دلته داسې کار وکړه اکسل ته لاړ شه دا کوډ به ته اکسل نه راخلې ښه دلته کلیک که کرنسي صحیح شو ورته منفي کرنسي ریډ کلر کې ورکوه صحیح شو بیا کسټم ته راشه ریډ کلر بیا کسټم او کسټم نه دا کوډ راواخله کنټرول سی که دا کوډ صحیح شو کاپي دلته لاړ شه دلته څه که کنټرول وي پیسټ که صحیح شو اوکې یس دا ګوره دلته لیکم فار ایگزامپل 900 څه خبره شته نشته که نه زه لیکم منفي 900 نو ګوره کم کلر کې شو دا ریډ کلر کې منفي به تا ته کم کلر کې شو کوي ریډ کلر کې به شو کوي صحیح ده دا خو ډالر شو که نه زه ورته یم زه هماغه افغانۍ راخلم نو ګوره دلته ډالر ساین دی که نه دا ختم که صحیح دلته هم ډالر ساین دی ورته یم دا څه که ختم که صحیح شو کلیک که یس ګوره اوس د کرنسي لیکه ساین به د افغانۍ خو چې منفي لیکي هغه به کم کلر کې ریډ کلر کې وي صحیح شو ریډ کې مې نه دی په کار بلو کې مې په کار دی صحیح ده دلته به راشي ګوره څه شی دی ریډ دی که نه دا به څه ته واړی بلو ته به دا کنورټ کړي صحیح شو کلیک یس دا ګوره پلس نمبرو کې هېڅ خبره نشته خو په منفي نمبرو کې به څه رقمي دا به بلو کې مطلب تا ته به دې کې ما اندازه کړي چې دا کم یو دی منفي نمبر دی صحیح شو بلوم لګولی شي ګرین هم لګولی شي څه رقم کرکټر چې ستا په کار یې ته لګولی شي صحیح شو نور هماغه سیم از ویلیډیشن رول دی کوم چې نمبر پورې و صحیح دې کې صرف دغه دوه فیلډ چینج شوي دي صحیح ده دې نه علاوه ګوره تا سره راشي کیدلی شي ډیټ راشي صحیح ده نو ډیټ دپاره بیا ته څه اخلي دې ځای کې ډیټ اینډ ټایم صحیح نو بیا دې کې موږ سره فارمیټس دي simple date long date medium date short date time څه اخلي زه ورته یم څه فار ایگزامپل long date اخلي صحیح ده کلیک که یس نو ګوره ستا تاریخ به لانګ وي ته که څومره هم شارټ ډیټ لیکي دا به لانګ وي ایگزامپل زه لیکم ګوره 1/1/2012 انټر که ګوره ډایرکټ تا ته څه راځي وي سنډے سټرډے دغه تاریخ صحیح ګوره سیمی کالنز انټر که نن ورځې ډیټ به تا ته راشي صحیح شو نو بیا دې کې ته په خپله هم یو فارمیټ څه کولی شي تیارولی شي صحیح ده دلته بیا راشه فارمیټ ته صحیح شو نو فارمیټ کې زه ورته لیکم چې ام مطلب میاشت ته صحیح ده ډي مطلب ورځ او واي مطلب کال موږ سره دوه قسمه تاریخ دی ښه یو برټش د انګلیش هم دوه قسمه دی کنه یو برټش مونږ او یو مونږ امریکن وایو صحیح شو ډیټ هم دوه قسمه دی امریکن چې دی هغه اول میاشت لیکي خو برټش اول ورځ لیکي صحیح ده نو که ته راشه دې ځای کې ما تاریخ چې کوم ولیکي هغه تاریخ کې اول چې و ورځې لیکم 4/7/2012 ته ورته میډیم ډیټ واخله ما صرف ډي لیکلی کنه چې ورځ ما ته وښیه نو ګوره 4/7 اول زه لیکم فار ایگزامپل 16/4/2012 نو ګوره اول څه ولیکه ما ته میاشتې ولیکله شپاړسم میاشتې چېرته نه یي که نه نو اول یې ورځ ولیکله زه ورته یم داسې نه اول یې میاشت ولیکله زه ورته یم داسې وکړه اول ما ته ورځ لیکه صحیح شو نو ته ګوره دلته راشه بیا به دې ته مطابق ته ورکړې لکه ورځ لیکي نو څه به لیکي ډي صحیح بل ډي هم لیکلی شي بل ډي هم لیکلی شي فرق یې چی دی که زه یو ولیکم دوه ولیکم که څلور ولیکم فرق درته معلومیږي نه معلومیږي ګوره ورته دلته زه راځم دا ورته اکسل کې اګزامپل زه در کوم ښه لکه زه لیکم 5 صحیح شو 10
2012 صحیح ده صحیح ده کنه ګوره دا ما څه کو اومې لیکم زه ګوره دلته کې اوس ډیټ فارمیټ لګوم صحیح شو دلته راځم ګوره ډیټ صحیح دلته بیا راځم ام او ډي وای شته که نه شته ګوره که زه لیکم فار اگزامپل اول غواړم زه ورځ ولیکم نو ګوره ډي نو څه یې ولیکه څلور که زه بله ډې لیکم څه یې ولیکه څه وشو پاس صفر څلور شو که نه که ګوره زه بله ډې لیکم څه وشو فرای که زه بله ډې لیکم نو څه وشو فرایډے وی څه رقم داسې دې خوښ دی داسې دې که داسې دې خوښ دی نو ورته هم داسې زه لیکم منځ کې ورته هم یو منفي ورکړه صحیح شو مخکې مونږ ډیټ کې به دا شی اچاو که نه ورته هم یو منفي ورکړه صحیح شو زه ورته هم دې نه علاوه ته څه وکړه فار اگزامپل ام ولیکه ګوره ام نو اول ام چې ولیکم څه ولیکلی شو 5 سیکنډ ام کې 05 تھرڈ ام کې مې صحیح شو او فورث ام کې به فل منت راځي ورته هم داسې ولیکه بیا ګوره که زه 1 وای لیکم نو 12 ولیکلی شو بل وای کې هم 12 دی بل کې فل دی او په بل کې هم څه شی دی فل دی صحیح شو نو څه رقم ته لیکي دې فارمیټ کې لیکي نو بیا راشه دلته دې ځای کې بیا ته ورته ورته اول یو ډي صحیح شو 2 ډي صحیح شو بیا منفي ته ام یو ام 2 او دریم ولیکه صحیح شو بیا منفي ورته وای 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 ولیکه کلیک کا یس ګوره ته اوس تاریخ لیکه تا تاریخ به څه رقم راځي دې حساب سره به راځي پوه شو مطلب باندې صحیح دې کې هم تا سره فار اگزامپل ډیفالټ ویلیو ده صحیح شو او ویلیډیشن ده صحیح شو ویلیډیشن کې ته ورته چې فار اگزامپل تاریخ هغه تاریخ ولیکه چې زیات شي د څه نه د 1/1/2012 نه که چېرته چا کم واچو نو بیا هغه ته میسج ورکوه چې your date is not correct your date is not correct صحیح کلیک کا یس اوس خو نن دی نن تاریخ کې خو څه فرق نشته ځکه ما ګریټر ورکړی صحیح زه لیکم ګوره 1/1/2011 لیکم نو ما ته څه وایي your date is not correct صحیح شو نو غلط تاریخ به تا دلته کې اجازه نه ورکوي صحیح شو ته داسې هم لیکلی چې مطلب سیلریانو ورځې دي صحیح شو ته ورته چې between 1 یا دا پروجیکټ یو کال دپاره دی صحیح شو ورته between 1 او 2012 نه تر کوم ځای پورې دی اور صحیح شو end سوري دلته end ولیکه end کوم ځای پورې دی 1/1/2013 پورې دی صحیح شو نو مطلب دې ځای پورې دغه پروجیکټ مخکې تللی شي که دې نه پس چا د ډیټابیس کې انټري وکړه هغه ته اجازه مه ورکوه صحیح فار ایگزامپل یو کس راځي هغه 1/1/2014 کې انټري کوي صحیح شو نو ډایرکټ څه کوي هغه ته وایي your date is not corrected پوه شو مطلب باندې صحیح دې طریقې سره ته خپل ډیټ اینډ ټایم انټري کولی شي دلته صحیح نور هماغه خبره ده ریکوایر انډیکسز دی ټیکس الاینمنټ دی صحیح شو بل موږ سره شی دی کې شو ډیټ پیکر دغه ته ډیټ پیکر وایي ښه ته چې کلیک کې دا ګور دا ډیټ پیکر دی دې ته تاریخ ته اخیستلی شي سمه ده نه مې دی پکار نیور صحیح شو کلیک کا صحیح شو یس دا ګوره ښه ډیټ پیکر بیا تا سره دلته کې نه وي اویلیبل پوه شو دې پورې بس دومره